जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दा मुफ्ती फजल गफूर से दामत बरकातुहुमुल आलिया पबारिकी यौ खबरा मशहूर दा ओ खलक ये डेरा शेयर कई यो बरसरा वायरल शवी दा। अगर खबर दा چې خلک دا وایي چې मुफ्ती फजल गफूर से د नबी علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخی کړې ده، په دې حواله سره چې मुफ्ती फजल गफूर से یو خوب بیان کړی دی، نو زما خپل رائے او زما خپل یو سوچ هغه دا دی چې زمونږ ذهنونه انتهایی کمزوري دي. د هغې وجه دا ده چې मुफ्ती फजل गफूर से الله رب العزت هغه له عزت ورکړی او یو مقام یې ولا ورکړی دی. هغه یو عالم دین دی او د هغه ټول عمر بقال الله او بقال الرسول کې تیر شو. د هغه په سر باندې د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم پګړی ده. د هغه په چهره مبارک باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت دي او ټول عمر د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په عشق کې تیر کو او د هغه ورځ او شپه هر ساعت د نبی علیه الصلاۃ والسلام په عشق کې تیریږي. خو بعضې خلک د هغه خوب چې هغه په خپله نه دی لیدلی بلکې یو بل عالم لیدلی دی او هغه باقاعده حواله ورکوي چې یاره دا خوب ما نه دی لیدلی بل چا لیدلی دی او هغه خوب یې بیان کړی دی. نو کم خلک چې د خوب په تعبیر باندې پوهیږي نو دا د هغو کار دی چې باید د تعبیر وباسي، دا نه چې د خوب په تعبیر باندې پوهیږم نه او په یو لوی عالم پسې او په یو دینداره سړي پسې او د هغه غونډه زندګي په دیندارۍ کې تېره شوه د هغه پسې زه دا خبره کوم چې دا ګستاخ رسول دی، دا ظلم دی، دا زیاتې دی. بېجا په چا باندې دا فتوې لګول او صرف د دې لپاره چې د پارټۍ د وجې نه، صرف د دې د وجې نه چې د عقیدې د وجې نه، صرف د دې د وجې نه کوم چې مونږ تقسیم کړی دی چې دا اهل حدیث دي، دا بریلوي دي، دا پنجپیري دی، نو کم از کم دا ظلم دی، زیاتې دی. د مفتی فضل غفور سے په حواله سره مونږ چې څومره تحقیق کړی دی هغه یو جید عالم دین دی او بهترین انسان دی. د هغه گفتگو تاسو ګورئ څومره گفتگو کوي، مدلله گفتگو کوي او د قرآن او د حدیث حواله ورکوي، باقاعده صحیح علم دی. لہذا عوامو ته دا پکار ده چې په دې پروپاګانډو کې نه راځي او کم خلک چې د مفتی فضل غفور سے بس دا پروپاګانډې کوي نو هغو ته زما دا درخواست دی چې کم از کم امت د دې سيزونو شکار ما جوړوي چې نن په یو باندې فتوا سبا په بل باندې فتوا، کم از کم د خبرې تحقیق کوي، کم از کم ما ته دا ګستاخي نه ښکاري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.